بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریة من نبی ندی لگلے منگا و یو کلی کی یو پیغمبر لرا الا خزنا اہلها مگر کلچ منگا پیغمبر را لگلے دے او قوم تے دعوت پیش کرے دے او اغا قوم اغا دعوت مسترد کرے دے نو اخذنا اہلها بالبعصائی نونسو منگا وسیدون کے دی کلی بالبعصائی پو لگو پا تندو باندے وزوراو پا تکلیفونو پا بیمارو باندے لعلهم یزرعونو دے دا پارا چی دوی عجزی اختیار کی کلا چی منگ یو کلی تا پیغمبر رولی گو اگا پیغمبر گو لگی گی او اگا دعوت دے قوم تا پیش کی مخی تا ورتکی دی اگی اگا دعوت نمانی نو منگا اگا کلی بانی لگی تندے راولو او پا کلی بانی منگا بیماری او سختی او مصیبتون راولو او زمنگا اللہ وی مقصد دائی چه لعلهم یزرعونو دیر پارش دا خلق جزی اختیار کی منگا تاو تو بتائیب شی نو بیا چه کلا پا دی بانی کارو نشی نو بیا منگا آغا حالت بدل کو آغا اولگی تندی ختمی کو بارانو نو کو او دیر لوی رزق والا ورکو او بیماری تلری کو او صحتون والا ورکو نو بیا دوی بریتونا تاوی چه دا زمانگا مشرانو بانی دا دنیا دور دے کل با سڑی بانی بیماری رازی او کل با روغی گی او کل با مالداری او کل با غریب کی گی دا دنیا گردش دے زکوائی ثم بدلنا مکان سیئتے بیا بدل کی راوڑو منگ پزید بد حالت بانی الحسنتا خ حالت لرا حتی عپو حتی چی دوی خدیر شی عپو دلتا پا مانا دے کسرو دے حتی چی دوی خدیر شی او پا ترقی شی مال دیر شی بچی دیر شی پسلون دیر شی پیداوارون دیر شی وقالو قد مصابا انا ذراء وسرا وقالو ویل دوی قد مصابا انا ذراء یکنن رسیدل او پلارانو زمانگتا تکلیپو وسرا او دارنگی پر رسیدلو پلارانو زمانگتا راحتونهما فاخذناهم اللہ وی دا کار چی بدی گلو کو چی دا خود منگا مشرانو بانی مراگلیو نو فاخذناهم بغتتن پسو بنیو منگ دی کلی وللنا ساپا وهم لا شرون او دیو پری بانی پوینو ولو ان اهل القرآ آمنو کچرتا کلو والو ایمان راولے وے کل چورتا پیغمبران راگلیو او واتقو پرزگاری اختیار کرے وے لپتحنا علیہم برکات من السماء والارض نخام خاص پر دے وہ منگا پدیبانی برکتون دا اسماننا بارانون پی منگا کرے وے والارض او دزمکنا واخو او پسنو امراخی جولے وے ولیکن کذبو لیکن دوی نسبت دروغ باوکو پا خزناهم پس پاونی والمنگا دوی لرا بما کانو یکسبون پای بانی چی دوی سکا سب قول اپا امنا اہل القرآن آیا زان بے خطری گنی کلوالا اپا امنا اہل القرآن مکرر راجین یو زیدہ ترجمہ کون بے بیر پمنڈ ہے تکوبا اپا امنا اہل القرآن آیا زان پر امن و بے خطری گنی کلوالا لدی خبرنا یاتیہم باسنا بیاتن چراشدویت عذاب زمنگا دش پی او وهم نائمون او حال دادے چدوی ادوی او امنا اہل القرآن آیا زان بے خطری گنی کلی والا دینا ان یاتیہم باسنا چراشدویت عذاب زمنگا زحن پا وقت چاہ کے وهم یلعبون وی دوی لوبی کون کی دوی پر کارون کی مشغول وی دنیا را کارون چدا پا حقیقت کی لوبی دی اپا امینو مکر اللہ آیا دا خلق زان بے خطری گنی دا تدبیر دا اللہ نا فلا یعمو مکر اللہ الا القوم الخاسرون زان بے خطری نگنی دا تدبیر دا اللہ نا مگر قوم تاوانیان اولم یهدی للذین آئین دے بیان کرے یهدی پا مانا دا لم یبین ترجمرہ اولم یهدی للذین آیا ندے بیان کرے منگا اگے کسانو تا یرسون الکتابا چپا وراثت سراؤڑی کتابو نا چه للذین یرسون الارض کسان دا پارا چپا وراثت سوڑی زمکا من بعد آلیا پست حلاکت دا اہل دی کرینا دا خبرہ
ان لو نشاء کمنگا اغوالو لأصبناهم بذنوبهما وبرسو منگا دویتا مصیبتنا په سبب د ګناهونو د دوی باندې ونتبعو على قلوبهما او مهر به ولګو منگا پرند دوی باندې وهم لا يسمعون نو دوی به نه اوري تلک القرآن قص عليك من انبائها دا کلی دی بیانو منگا پتا باندې من انبائها د قصو د کلونا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات یقینا راغلی دوی ته پیغمبران دوی په ښکارا او دلایلو وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبلو وما كانوا فسنو دوی چې ایمان راوړی وي بما پاغه خبره کذبوا من قبلو چې د مخکې نه به دوی مسترد کړی وه كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين دکس مهر وی الله پرونو د کافرانو باندې وما وجدنا لأكثرهم من عهد نری مندلی من د اکثر مخو د اکثر قومونو د پاره د سوادا پاس د وادي الله وی سونه قومونو سره چې منګه وادي کړی دي نو اکثریت منګه وفادار ندی موندلی منګ سے بے وفائی کړی دا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين شان داده مندلی دی منگا اکثر د کلو والاونا لفاسقین مانانا پرمان ثم بعثنا من بعدهم موسى بیاراولی گرستو منگا پر پیغمبرانو پسی موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پہ وستخپلو موجزو سرا الى فرعونو ملئی فرعونو جرگی داگیتا فظلمو بها نو دے فرعون جرگی ظلمو کپری آیاتو نبانی ادا دے وی نہ منل فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وګورا سرنګ وخر انجام د دروغ جنو وقال موسی یا فرعون ویلی موسی علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین ز رسول دا اللہ رب العالمین متا تا رب العالمین نہیں حقیق دیر لائق ما حقیق مانا دادا دیر لائق ما پدے خبرہ اللہ قول اللہ چھ نبویم پا اللہ بانی الا الحق مگر درست خبرہ قد جئتکم ببینت من ربکم یقناً زمارات لکلیتا استا پا واضح دلیل سرا دا جانب در ابستا سنا فارسل معی بنی اسرائیل زما سر بنی اسرائیل اولے گا دا حضرت موسیٰ مدعا مرکبوا یو تو خدای هغه ذات ته چې زه درته پیغمبر را لېږلی یم او دویم دا دی چې دا بني اسرائیل دا آزاد قوم دی د پیغمبرانو بچي دي او دا تا دې نه غلامان ساز کړي دي او د غلامانو په حیثیت باندې په مصر کې استعمالوي دا ما ته پرېږده چې دا زه خپل وطن ته بوځم دا دعوه مرکبه وه قال ان كنت جئت بآیت ویلې ورته فرعون ان كنت کئی موسیٰ راتلی کړي تا په یو معجزه باندې پات بها پیش کاغه کتا سره سم معجزه وی نو مونږ ته وړاندې کا ان كنت من الصادقین کئی ته د رښتینونه فالقى عصاه موسی علیہ السلام ول دروایلا فالقى عصاه پسو غرزول موسی امسا خپل لرا په هي ثعبان مبین نا صاپا هغه یو خامار ښکارو ثعبان غټ مارته وي درې لفظ راغلي دي حیه تسعى هم راغلي دي مارته سا شو حیه مطلق مارته وي وړوکی او غټي او ثعبان هم راغلي اجدها ته وایي او دارنګي بل ځای کې بل هم راغلی دی چمچمار نو معنا دا ده چې په غټوالي کې خامارو او په تیز رفتارۍ کې په شان د منګري مار باندې و هغه چې ټوپ وایي داسې ټوپ وایي ته بېګینې الوزي ده دې ځای نه ټوپ کې هغه ځای کې 10 قدمه کې ولګي هلته وړوکې نرۍ غوندي دی ته منګری وي ځکه وایي ونزع يده رويست موسى خپل لاس لرا دا لاس گریبان کې دننه کو او بیا لاس رويست فاذا هي بيضاء للناظرين ناصابا دا لاس مبارک د موسی پړکې د کتونکو ته د نور د شعاع نه دا شعاع وي تیزی وي دا حالانکه موسی علیہ السلام غنم رنگ د رنگ په لحاظ سره قال المرء من قوم فرعون ویل جرګې د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسی جادوګر هوښیار دی په دې د جادو پرې فنونو کې د بالکل پی ایچ ډي کړی دی ماهر دی انتهایی یریدو ان یخرجکما الزام ولګاو
اراده کوي چې روباسي تاسو لره فرعونیانو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه چې مصر دی په ماذا تأمرون تاسو څه مشوره ماته راکوئ دا خبره په حقیقت کې اصل کې دی ملعو ده چې دوی فرعون ته وایي ته موږ له څه مشوره راکې خو فرعون هم ورخطا شوی نو دوی ته وایي تاسو څه مشوره راکوئ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ویلې ورته دی قومو ارجه رستو کا د لره ارجه معنا اخر رستو کا د لره د مسله لګه اټاله کا تعذیب کوا واخاه ورور دده وارسل په المدائن حاشرین ولګه په خارونو کې راجمه کوونکی دا خو ساحران دي ساحران ول راجمه کو پړې کو به مړکې یاتوکا بكل ساحر علیم راتلو کی تاسو په هر جادوګر ماهر باندې دا جادوګران وې دي مصر په اطرافو کې اوسېدل وجا سحرة فرعون رال السحرة فرعون تا دا 25,000 کسان یو روایت کې راغلي دي او یا زرم راغلي دي قالوا ان لنا لاجرا کله چې ساحران رااله ملاقات فرعون سو کو فرعون ته وای ان لنا اجرا موږ لپاره بس مزدوري ان كنا نحن الغالبين کچری شو منګه پر میدان کې ګټون کې غالب شو او موسی پړکو نو موږ له اجري هغه ویل اجر نه مشیران خاص په موالمه او زرای مملکت په موالم ځان سره تاسو لا دا نور غمونه دي قال نعم هغه ویل او تاسو د پاره به اجري او پزلکه بدای زیاتی به پکې دای انعام چې وانکم لمن المقربین تاسو به ماته د نيزو خلکو نه یې په مجلس کې چې ماته کم خلک ناسي نو تاسو به په اول سب کې ناسي اراده خو کدا کار مو قالوا یا موسی بصغیرا موسی علیہ السلام سره مقابله کوي قالوا یا ساحران موسی اما ان تلقیا یا تو غرزوا و اما ان نكون نحن الملقين یا بشو منګه غرزون کی خپل امساګان لرا تخپل مار غرزوا بیا یا بمنګه مخکې شو یا تمکه دا ادب خبره وا چې ساحران وکړه او دې وجنه په الله مهرباني مو کړ په دې مسلمانانو او شهیدانو نو دا خبره چې وشوه نو موسی علیہ السلام دا مطلب و چې که زه امسا وغورځوم مار به تې ساشي بیا به زه راوالم هغه به امسایي بیا به دوی خپل وغورځوي بیا به راوالي امساګانې نو موسی علیہ السلام ورته تاسو مخکې شئ نو موسی علیہ السلام چې ورته مخکې شئ نو هغې خپلې امسا دغه چې کوم دی امساګانې او خپلې رسۍ د پارې ډکې کړې وې او نور هغې ته واچولو نظربندي وکړه هغه د مارانو په شان داسې به خوځېدلې خلکو ویل دا ماران دي او دا وادیه ډکه شوه داسې نو وایي قالوا القوا فلما القوا کله چې واچول دې ساحرانو هغه خپلې امساګانې او رسول را سحروا اعین الناس دغه را جادو یې وکړو په سترګو د خلکو باندې د خلکو په سترګو یې سحر وکړو لومبی د موسی علیہ السلام او د فرعون نظربندي وکړه او بیا د باقي قوم وکړله او واسترهبوهما او پورا یره راوستله پرې خلکو باندې وجاءوا راتلو کړه ساحرانو بسحر عظیم په یو لوی جادو باندې اوس موسی علیہ السلام ولاړ دی تنها شاته هارون علیہ السلام ولاړ دی او دلته فرعون دی او په زرګونو ساحران دي شاته فوجونه ولاړ دي وزرا ولاړ دي لو میدان ګرم دی ووحینا الى موسی ان القی عصاک الله وی موږ وحی وکړ موسی ته وګرځوه خپل امسا ما تلک بیمینک یا موسی فاذا هي تلقف ما یافکون پس ناڅاپه په د امسا اجدهات ساز شوه خړپ وهل هغه چې هغوی ساز کړي وو هغې چې کومه رسۍ ساز کړې وي کومې امساګانې ساز کړې وي د پارې نه ډکې کړې وي هغې خړپ والي طریقه دا ده چې د ساحر سحر ته ختم کړي نو هغه به مار خلکو ته ښکاري او چې ته سحر ختم کړي نو هغه به مار نه هغه به چوکه به هغه به پړی اوس دې داسې چلو کو چې موسی علیہ السلام چوکه وغورځوله هغې نه لوی د حاصل شو دا خولې داسې راتاو کړو چې څه بیا سې پړي او دغه وي دا
دغه وي دا همساګانې ټولې تېرې کړې هر څه میدان دغسې پاک شو او ساحران پوه شو چې دا جادو نه دی که جادو یې نو خو زمونږ همساګانې خو پرتې وې په ځای او پړي به پراته دا نه دی دا بل بالاتر شی دی دا پیغمبري ده فوقع الحق ظاهر شحق وبطل ما كانوا يعملون او باطل او به حقیقت شو هغه چې دوی ساس کړیو فغلبوا هنالك صابونی ترجمه دلته دا کړی ده فغلبوا مغلوب شو فرعون او د فرعون مرګري په دغه مقام کې او وانقلبوا صاغرين او ګرځید فرعون او دغه مرګري سپک ورزان او دا خطر ترجمه ذکره چې دلته ساحران چې دینو هغه غلبو نه دي هغه القیت السحرة ساجدین دی ورپسې ځکه وایي والقي السحرة ساجدین وغورځولی شو دغه ساحران سجده کوونکي چې هغې ولیدل دا فورا په میدان مقابله کې په سجده پرېوتل او قالوا آمنا برب العالمین اعلان یې وکړه موږ ایمان راوړه په الله رب العالمین باندې اوس رب العالمین دعوه خو فرعون هم کوله نو ورپسې وایي رب موسی و هارون د رب العالمین نه مې مقصد هغه رب دی چې په دې میدان کې موسی او هارون د هغه د خدای دعوه کړې او ولاړ دي حق یادو قال فرعون آمنتم به فرعون دې بل طرف ته راغی ور همیشه دپاره جابر چې کله په میدان د مقابله کې او په میدان د دلایلو کې وبیلي نو بیا د جبر نه کارلي دا سیسی او یا د سیسی په شانتې منافقان چې په مصر باندې نن مسلط دي نو دا خو دو تهایي اکثریت چې کوم دی اخوان ګټلی و دو تهایي اکثریت چې په هغې کې 2.5 د قرآن حافظان او دکتورانو په هغې کې 2.5 د اسمبلۍ ممبران او د امریکې او د یهودو په خېټه کې درد ولګېده او د سعودي د شاهانو په خېټه کې هم درد ولګېده او سازشونه یې وکړه او دا سازشونو په نتیجه کې هغې کې 10,000 کسان په یو روژه کې روژه ماتي په ټیم کې 10,000 کسان شهیدان کړه 10,000 کسان دا دقه مصر دی چې په دې کې د ظلمونو دا انتها د کوم وخت نه را روانه داسې نو وایي وألقيت السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بي دا زمن خبره کوله چې کله باطل پرس د په میدان د مناظره کې پیل شي نو بیا د جبر نه کارلي بیا فوج راواچوي او بیا خون خرابي بیا شروع کیده نو موږ دا مصیبت دی چې دا پلیت جمهوریت دا بېدینه جمهوریت د دې کې هم زموږ ځای نشته دی که څوک پکې بربنډ ګرځي نو هغې ته حق شته دی خو که زنانه په سر باندې روپټه اچوي نو هغې ته مسلمان زنانه ته حق نشته موږ سره په دې کې هم خلک بې انصافي کوي دا دنیا دا ظالم قوم او دا مسلمانان بیا هم د دې خپو ته ورلانوځي داسې نه و چې پر سترګو کې ورله سترګې ورکړي او دې جوابونه وکړي قال فرعون آمنتم به ویل فرعون تاسو ایمان راوړه په موسی قبل ان آذن لکم پخوا تیاره چې ما ته اجازت کړی وی که نه کم از کم مانه خو تپوس پکارو دونه مې راټول کړي وی او دا اوبه په ډانګو وهلې او اوس ورمنډه هم کړه هغه ملګرتیا هم وکړه ان هذا لمکر مکرتو الزام یې ولګو ګوره کافر بچی دی ان هذا یقینا دا سازش لمکر دا یو سازش و مکرتموه تاسو سوچ کړی و دې لره په خاریه کې دوی مخکې چې رالل وی ساحرانو ویل موږ ځو د دې سړي سره ملاقات کوو کور چې دا څنګه دی چې اول خو وینو که نه چې لاړه نو موسی علیه الصلاة وسلام اوده دی او د امسا نه مار ساز دی چاپېره تې تاویږي پس دوی ویل چې اوی چې ساحر اوده شي نو د سحر کار نه کوي دا ساحر نه دی ایسته راله او دا یې قصد وکړو چې مقابله نه کوي دا ساحر نه دی جادوګر نه دی
خو فرعون ورته وویل چې ژوندي پرېږدم چېرته تاسو خامخا به کوئ تاسو به واورئ هغه وا اکرهتنا من السحر ټکي کې به زه اوس ویم درته وایي لتخرجوا منها اهلها دا تاسو یو تاسو د موسی سره میټینګ کړی دی او یو جرګه مو ساده کړې ده چې موږ د ساحرانو په شریکه باندې یو بل سره مقابله ښکاره کړو موږ به تا ته ځان راسملو او په دې وجه باندې به رقیبت حکومت موږ ختم یا تاسو زما د حکومت د ختمولو دپاره سازش کړی د موسی سره وګورئ راوستي د دي او انعامات یې د ده نه غوښتله اوس الزام په هغه ولګېد لتخرجوا من اهلها دې لپاره چې وباسئ د مصر نه اوسېدونکي د دې چې قبطیان دي فسوف تعلمون زر ده چې پوه به شئ به تاسو کار وکړم دا هغه دباو دی لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا کټ به کړم ستاسو لاسونه او خپې ردو بدل خلاص او ګس خپه به د هر یو نه کټ کړم ثم لأصلبنكم أجمعين بیا په سولۍ به کړم تاسو لره ټول به پانسۍ ته وخېږم الله چې چاله استقامت ورکي او الله چې چا زړه کلک کي د یو ساعت مسلمانان دي نه مونځ کړی دی نه سجده لګولې ده نه بل کار لا د دین کړی دی خو په میدان مقابله کې اعلان وکړو چې موږ ایمان راوړو په رب د موسی باندې او فرعون دا دباونه کوي او د فرعون د دباونو جواب دوی داسې ورکوي قالوا انا الى ربنا منقلبون ویلی دي ساحرانو یقینا منګه خپل رب ته واپس کیدونکي یو هیڅ پروا نشته بل ځای کې وایي لا زویر هیڅ ضرر نشته انا الى ربنا منقلبون وما تنقموا منا اے فرعون اور فرعون مرګرو تاسو بد نه ګڼئ زموږ نه دا ساحران ورته وایي اے فرعون او فرعون مرګرو تاسو بد نه ګڼئ موږ نه الا ان آمنا بآیات ربنا مگر صرف دا خبره چې موږ ایمان راوړو په آیاتونو د خپل رب لما جاءتنا کله چې دا آیاتونه موږ ته په دې مقام میدان جهاد کې او میدان مقابله کې ملاو شو ربنا اوس ډېر ګران کار دی ګورې که چاته آسان ښکاري په خوله لاسونه خپې سړي کټ کېږي او د کجورو په سټو کې ځوړندېږي او پانسی کېږي دا څه آسان کار دی او د یو ساعت مسلمان دی نو الله ته دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا اے زمونږ ربا راواړې په موږ باندې صبر لرا اے الله موږ ته صبر راکړي ډېر ګران کار دی استقامت هم نصیب کړي وتوفنا مسلمین او الله وفات کې موږ په داسې حالت کې چې موږ ستا تابعدار یو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د ورځې په اول سر کې سحرة فجرا ساحرانو او فاجران فاسقانو او د دې ورځې په انتها کې شهداء بررا شهیدانو نیکان صالحان او لړ الله ته ورسېدل اسیم چې په مصر کې د ظلمونو چې دا کم جال شروع دی او دا اوس کوم ظلمونه کېږي دا نوي نه دي دا د فرعون د زمانې نه دا خبر دقسې شروع ده خو موږ الله دربار کې دقسې وایو چې سیسي او د سیسي ملګري دي الله د فرعون او د فرعون د ملګرو په شان په بحر قلزم کې لو کی او ډوب دي کی او دغه صحیح مسلمانان دي ته الله خلاص کی وقال الملأ من قوم فرعون چې کله لا خبر ختم شوه نو بیا فرعون جرګه راپاڅېد او فرعون اکساوی د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام خلاف چې دا هغه ساحران دې مړه کړه او دا یې سره پاره ساتلي دي دا موسی او د موسی ملګري قال وقال الملأ من قوم فرعون ویلي جرګې د قوم د فرعون نه اتذر موسی وقومه آیت پریدی موسی او قوم د موسی علیه یفسدوا فی الارض دې لپاره چې فساد برپا کړي په مختص په ځمکه د مصر کې ویذرک او پریدي تعالی والهتک او ستا خدایان داسې واړه واړه خدایان ساس کړي خپل تصویرونو مجسمې او دای پرې کورونو کې تقسیم کړی وي نو د عبادت به هم کېده او د ده دغه خدایان چې کوم د ده بوتانو په کورونو کې نو وایي موسی
تا هم پرېږدي او ستا هغه خدایان هم پرېښي دي او دوی ته څه نه وی قال فرعون ورته وایي سنقتل ابناءهم زردا چې مړه به کړو مونږ زامن د دې بني اسرائیلو ونستحیي نساءهم پرېږدو به مونږ جنکۍ د دوی د خدمت دپاره وإنا فوقهم قاهرون او یقینا مونږ پورته په دوی باندې زورور یو قاهرون عالون غالبون قال موسى لقومه ولموسى عليه السلام فالقوم تا استعینوا بالله واصبروا امداد حاصل کوي په الله او صبر کوي صبر کوي دباو کنه سخت دباو چې بیا به اوس بني اسرائیل واړه وجلی کېږي بیا به زنانه پاتې کېږي واړه به تمري نو حضرت تقریر وکړه خپل قوم ته استعینوا بالله امداد حاصل کوي په الله او صبر وکړي ان الارض لله زمکه د الله ده دا د مصر زمکه هم د الله ده یورثها من یشاء من عباده وراثت سره به ورکړي الله دې لره هغه چاته چې د الله خوښه شي دا اشاره وه دې ته چې دا فرعون او فرعونیان به خدای په بحر قلزم کې غرق کړي او تاسو له به دا حکومت او دا ځمکې به الله تاسو له درکړي والعاقبة للمتقین اخر انجام د کامیابی دا د پرهیزګار قوم دپاره قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ویل دې قوم موسی ته تکلیف راکړی شوی او موږ ته مخکې دی نه چې ته رالې موږ ته پیغمبر په حیث باندې ستا د وجې نه زموږ بچي حلالېدل ومن بعد ما جئتنا پس تا کې نه چې رالې ته موږ ته پیغمبر په حیث باندې قال موسی علیہ السلام ورته وایي خفګان مه کوئ عسى ربکم قریب را چې رب ستاسو ان یهلک عدوکم هلاک ستاسو دشمن چې فرعون دی ویستخلفکم فی الارض او تاسو خلیفګان بکی الله په ځمکه د مصر کې وینظر کیف تعملون پس ګوري به الله چې تاسو څه کوئ امام قتاده یو مشهور امام تیر شوی دی دا یو ځل د منصور بادشاہ عباسی خاندانو کې تیر شوی دی لوی ظالم دا چې کله د بنو امیه خاندانو نو دوی خو بیا فقیرانو نو دا دغه چې منصور چې و نو دا امام قتاده یو ځل د میلمه شو چې میلمه شو نو د ده مخې ته ککوړي پراته وو واړه واړه نو د کور ته جواب وکړو چې که صحیح راوړی میلمه دی را سره نو د کور نه جواب میلاو شو چې نور هېڅ نشته نور هېڅ نشته نو امام قتاده دا آیات ورته ووایو قال عسى ربکم ان یهلک عدوکم قریب را چې رب ستاسو هلاک ستاسو دشمن ویستخلفکم فی الارض او تاسو خلیفګان کی په ځمکه کې دا یې ورته وویل بس بیا لا امام قتاده لا بس بیا دا زوال د بنو امیه راغی او بنو عباس د حکومت په لاس کې راغی چې راغی نو منصور باچا شو نو بیا امام صاحب نو ملاقات دپاره راغی میلمه شو کېناستو نو ویله د یاد دي چې اکه کوړي مې راته مخې ته پراته وو کور ته مې جواب وکړ څه نو ویله او راته یاد دي ویل تا چې راته هغه آیات ویلی ویله او هغه آیات مې ته ټول نه وویلی ویل څه پاتې دی هغه نن تا ته ویم ویل څه حصې پاتې وه هغه نن تا ته ویم هغه دا دی فینظر کیف تعملون پس ګوري الله چې تاسو اوس څه کوئ ټیک ده چې بنو امیه تاسو سره ظلمونه کول که نه دې کې اوس شک نه خو اوس الله ګوري چې تاسو څه کوئ نو دې بیا چې څه وکړو نو الله تعالی دې د هغې نه مانو کا موږ هغې ذکر هم موږ نه کوو چې دې بل مړي راوایستل او هغې باندې اور بلول که نه دې حده پورې بیا د یو بل انتها ته ورسېدل همدغه وجه وه چې تمامه دنیا ګټلې شوې اسلام ګټلې وه ټوله دنیا اسلام ګټلې وه او دا داسې نااهلو خلکو د لاسه دوباره لاړله او نن موږ اوسه پورې غلامان یو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین یقینا نیولي موږ فرعونیانو لره په 4 سالو سره
ونقص من الثمرات په کموالي د میوو سره لعلهم یذکرون کېدای شي چې دوی په نصیحت قبول کړي فاذا جاءتهم الحسنة کله به چې دوی ته ښه حالت راغی قالو نو وبویل دوی لنا هذه دا موږ دې مستحق دي او موږ شیخان دانی وان تصبهم سیئتنا او کو برسید دوی ته بدحالي یطیر بموسی ومن معه نو بدپاری به نیول په موسی او په مرګرو د موسی باندې دا موسی راغلی نوې خبرې شروع کړې دي د دې وجه نه په موږ باندې اسمان راښکته شوی دی الا خبردار انما طائرهم خامخا اسباب د بدپالۍ د مشرکانو عند الله پنځ د الله دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي وقالوا مهما تاتنا به هغه چې تراتله کې موږ ته پاغي باندې من آیت د یو معجزینا لتسخرنا بها چې جادو کې پرې سره په موږ باندې فما نحن لك بمؤمنين نه موږ ستاره پاره یقین کوونکي اے موسی فارسلنا علیهم الطوفان راولی گمونگا پو دیبانی طوفان لرا طوفان اصل کې دا باد و باران چې ورته ویل کېږي دغه طوفان دی والجرادا او راولی گل مونگا پو دیبانی ملخان راولی گل پسونه ټولو خوړل ولا والقمل راولی گل مونگ پو دیبانی سپګی پرې دانو کې به سپګی وشولي والضفادع او راولی گل مونگا پو دیبانی چندخان دا چندخانو چې بس فرعونی بناستو کپ خلی ته به چنده خورو دانګر ډوډۍ به خوړله په لوښو کې به بس ټول چنده خان ودما او دارنګې ویني داسې ویني چې منګي نه اوبه راوړه او ویني دي کوی نه اوبه راوباسه او ویني دي نیل نه اوبه راوړه ویني دي ټولې ویني آیات مفصلات دا آیاتونه معجزې وي بیلې بیلې یو براتله او دیو بیا موسی علیہ السلام ته سوال کوو الله لرکول بیا به بل راتله فاستكبروا پزانی غټو غانو وکانو قوم مجرمین ودا یو قوم نافرمان ولما وقع عليهم الرجز کله چې واقع شو په دی باندې ګنده عذاب قالوا دی بوله موسی ادع لنا ربک رو بلا پروردگار خپل به ماهد عندك صوب دا کې چې تاسو سره وعده کړی چې تاسو کومنین زبا معاف کوم لئن كشفت عنا الرجزا كتالر كمنا دا غندا عذاب لنؤمنن لك من بيمان ولپتا ولنرسلن معك بني اسرائيل او خام خو بني گتا سره من بني اسرائيل شام تا فلما كشفنا عنهم الرجزا کرشل رکو من د دوینا چې کم دے اغا غندا عذاب بلر کمنگا علاجرن یو نیټه پوره هم باری کو چې دوی اغا نیټه تر رسیدون کړي اذا هم ينكسون ناس په دوی بیا بواده ماتولا فانتقمنا منهم پس بدل واگی سمنگ دوینا فاغرقناهم فی الیم غرق منگا فرعون دا پوجونا پسما پا بحر قلزم کے بانهم کذبوا بیاتنا دا پسوب دے چیزی نسبت درو کو آیاتن زمنتا وکانو عنها غافلین عود دوینا چکم لینا خبر واورسنا القوم الذین کذبوا واورسنا او وراثت سرا ورکمنا قوم هگتا کانو چودا قوم بنی اسرائیل یستضعفون مشارق الارض کمزوری ګڼل کېدل په مشرقي حصو د ځمکې د مصر کې او مغاربها په مغربي حصو کې التي هغه مغربي او مشرقي بارکنا فيها چې خیر او برکت چولې موږ پای کې وتمت کلمت ربک دا کلمه د رب ستا خستا او بنی اسرائیل باندې بما صبروا پس او دا چې کلا دوی صبر کړو ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او هلاك منغا غا چې ساس کړو فرعون او قوم ندی وما كانوا يعرشون هغه چې دوی با سپرونه سازول او پاګي باندې بیا انګور چول د پاسا وجاوزنا ببني اسرائيل او پورستل منغا بني اسرائيل البحر په سمندر باندې د دې بحر نه مراد د بحر قلزم د سمندر یو حصہ ده چې هغه ته بحر قلزم وایي على قوم يعكفون على استعمل لهما کله چې دوی پورې وتل نو تیر شو په یو قوم باندې چې هغه چې لکه شانو په بوتانو باندې په یو کلی باندې تیرېدل د اوبو نه ووتل فرعون د دوی مخکې خدای غرق کړه دوی چې مخکې روان دي یو کلی والا هلته بوتان دي او بت پرستي کوي لګیا دي نو دوی موسی علیه السلام ته وایي موږ له هم داسې بوتان پکار دي جي نه ماشومان خوی نه دي دی کنه د یهودو خبیثانو وایي قالوا یا موسی اجعلنا الها موږ لپاره هم خدای پکار دی کما لهم آلهه څنګه چې دې کلي والا لپاره خدایان دي قال انکم قوم تجهلون موسی علیه السلام ورته خدای غر کړو هغه لوی خدای چې ځان ته خدای دعوی کړی ستاسو مخکې په سمندر له وکړو او ستاسو خپله و چې شوي نه دي او تاسو دا خبرې کوئ
انکم قوم تجهلون یی تاسو یو قوم ناپویا. یو یهودی په مسلمانانو اعتراض وکړ پیغمبر خدا ر وفات نه رستو چې تاسو پیغمبر ته د تختی وبخلا او چې شوی نه دي او تاسو بیا اختلافات شروع کړ. نو هغه مسلمان ورته ویلي چې سبا ستاسو خو پوندي و چې شی نه وي د بحر کلزم نه او چې په لار باندې روان وي پوندیم لالوندې وي او تاسو موسی علیه السلام ته ویل چې د کلیوالو پر څنګه بوتانی سمون له بوت پکار دی تاسو به کوم خپل باندې په موږ اعتراض کوئ. ان الذين ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ان هؤلاء يقينا دا کسان دا کلیوالا چې بوتانو ته پراته دي متبر ما هم هلاک دی هغه چې دوی پاږي کې دي وباطل نو بالحقیقت دي ما كانوا يعملون هغه چې دوی څه عمل کوي. شاه ولی الله رحمه الله او محمد ابن عبد الوهاب دا دواړه هم سبق مرګري دي او دی په مسجد نبوي کې حدیث سوی د استاد نه او د ترکیانو زمانه دا نو د ترکیانو کې دا ډېر ښه خلک او خدای یو مصیبت پکې چې بدعت پکې او د دې وجه نه زمونږ د پاکستان د بدعتیانو سره هغې ډېر مرسته پخوا کوله. دې ځای نه به کتابونه تلل هلته به چاپ کېدل او بیا به دلته را کېدل. نو دا د محمد د امام شاه ولی الله نوم احمد دی او د هغه نوم محمد دی. نو محمد او احمد د استاد شاګردان دي حدیث وي. نو د نبی علیه السلام پر روضه مبارکه باندې دا خلک پوجي موجي کوي او دغه کوي. نو د محمد تپوس وکړو د خپل استاد نه چې دا خلک څنګه دي. نو هغه ورته نورې سنې ویل خدای آیات ویو ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بیا شاه ولی الله صاحب راغل ته اصلاح کار شروع کو هغه الته سعودي کې شروع کو خو هغه سره سعودي شاهان ملاو شو ناګي حکومت هم حاصل کو او د بت پرستۍ جړې الته وستلې او دلته شاه ولی الله رحمه الله صلی الله خدا نور ګنده خلق ډیرو هندوان ډیرو سیکان ډیرو انګریزان ډیرو و دې وجنا هغه اندازه کامیابی رانله اگر چې جهاد پلان چې کوم شاه اسماعیل شهید او شاه احمد دغه سید احمد شهید رحمت الله علیه کوم جهاد کو د دې پلان دا خود به خود په خپل باندې شاه ولی الله تیار کړو. قال غیر الله ابغيكم الها آیا سوا د الله نه ولټوم ستاسو لپاره بل معبود وفضلکم علی العالمین او دی الله غوروالی درکړی تاسو په مخلوقاتو زمانې ستاسو باندې. وإذا انجیناکم من آل فرعون وقت چې خلاص کوم موږ تاسو د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب قص کوي تاسو په ناکار عذاب باندې او ناکار عذاب داو یقتلون ابناءکم وجل استاسو زامن ويستحيون نساءکم وپر خود استاسو بیبیانی وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کې او لوی ازمائش لوی د جانب در استاسو را. ووعدنا موسی 30 ليله وعده وکړه موږ موسی السلام سره د 10 شپو چې اوس بنی اسرائیل یو آزاد قوم شو ستاسو لپاره ځان قانون پکار دی تراشد 10 ورځې به کوی تور کې تیرې کې زه به تاله کتاب درکم. واتممناها پورا کومه دا چیلا د 10 ورځو ب10 پلس نور باندې نو سلويخ شوي پتم میقات ربه پورا شو ملاقات د پروردگار د 40 سنه سلويخ شپې الته په کوی تور کې حضرت موسی ایثار شو. وقال موسی لاخيه ویل موسی علیه السلام چې کله ته نو ویل خپل اور هارون ته اخلفني في قومي تخلیفه شزما په قوم زما کې واصلح او خلق اصلاح لټوا ولا تتبع سبيل المفسدين او مطابق کې د لارې دوران کارو دغه چې په هغه ته پته وي زما پر قوم کې وران کاری دي. ولما جاء موسی لميقاتنا الله فرمایي کله چې راغی موسی کوی تور ته زمونږ د ملاقات لپاره وکلمه ربه او خبرې وکړې د سر رب ده. قال ربي زما رب ارني انظر الیک ما تلګه وما تا ارني ځان راته وښایه چې درته وګورم. قال لن تراني الله ورته ویلي چرې ما نشي لیدلی په سترګو ولكن انظر الى الجبل لیکن وګوره هغه ته په استقر مکانه که دا غر ټینګ شي په خپل ځای باندې نو په سوف تراني زر ده چې ته به ما وویني. فلما تجلى ربه للجبل کله چې تجلی وکړه پروردګار د غره ته تجلی اسې پټې غوندې د خپل نور نه
د سترګې د سوم په انداز باندې را پرېښوده. جعله دکا وی ګرځو دې کوی تور لرا دړې دړې وخر موسی صاعقه او را پرېوت موسی علیه السلام بېهوشه. فلما افاق کله چې موسی بیدار شو قال سبحانك پاکی د تعالی را تبت الیک الله زه تا ته توبه وباسم چې په دې حادثو سترګو ته په دنیا کې نه لیدې کېږي، ته به په آخرت کې به دې مونږ وینځو زموږ سترګې به قدیمې وي. وانا اول المؤمنین او مونږه لومبني زه اول د مؤمنانو یم په دې خبره چې د دنیا کې نه لیدې کېږي. قال یا موسی انی استفیتک الله ورته ویل ای موسی غوره کوم تعالی را علی الناس په خلکو برسالاتی په خپلو پیغاماتو بکلامي په خپلو خبرو فخذ ما اتیتک واله هغه چې زه دله در کوم وکن من الشاکرین شه د قدردانونه. وکتبنا له فی الالواح ولیکو موږ د موسی لپاره په تختو کې من کل شیء موعظه د هر یو شي ضروري نه وعظ او نصیحت و تفصیلا لكل شیء او وضاحت او تفصیل د هر یو څیز لپاره. او ورته موږ ویلي په خذها بقوه واله دې کتاب لره بجد و اجتهاد په پوره کوشش سره. او وامر قومک یاخذ باحسنها او حکم کا قوم ته چې عمل کوي په ډېر احسن حسن دی باندې. سأریکم دار الفاسقین زرد چې وبخیم تاسو ته کور د نافرمانو. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض زرد چې وابړو ما د فهم د خپلو آیاتونو نه هغه کسان چې ځان غټ ګڼي په ځمکه کې ځان قرینان کوي بغیر حقنا په ناجایز سره. ویروا کل آیت لا یؤمن بها کبینی هر لار ویني هر نخا د قدرت د الله ایمان نه راوړي پرې باندې. ویروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا او که ویني لار د هدایت نو نه نیسي دې لره په لار باندې په دې نه ځي. ویروا سبیل الغی او که ویني لار د ګمراهۍ یتخذوه سبیلا نیسي دغې لار په هغې روانېږي. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا دا افسوس د دې باندې چې یقینا دوی نسبت درو کړی آیاتونو زموږ ته وکانو عنها غافلین او دینا نه خبر. والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې نسبت درو کړی آیاتونو زموږ ته ولقاء الاخره او ملاقات د ورځې رستنۍ ته حبطت اعمالهم تباه شوي دوی عملونه. هل یجزون الا ما کانوا یعملون بدله نه ورکړی کېږي دوی ته مګر هغه چې و دوی د څه کوونکي. واتخذ قوم موسی من بعده ونیو قوم د موسی علیه السلام رسل تلو د موسی نه تورتا من حلیهم د کالو د دوی نه عجلا مانسخه جسدن چې جسې والا او له خوار او د هغه دپاره اواز. سامري د دې نه کالي راټول کړه او یو دغه قالب ساس کو د سخي او هغه یې ویلي کړل په دیګونو کې ور واړول. موسی علیه محمد صاحب تراشه یو دعا وکړه زما پړ کې ورمان دي چلوي. اولم يروا عین ګوري دوی چې انه لا یکلمهما اسکه دوی څه خبرې نشي کولی ولا یهدیهم سبیلا او نه ښودلی شي دوی ته سملار. اتخذوه وینیو دي سکي په خدای باندې وکانو ظالمین او دي زیاتي کوونکي. ولما سقط فی ایدیهم کله چې راوغورځولی شه د اسکه دوی په لاسونو کې یعنې دوی پرې ملامته کړی شو. ورأوا انهم قد ضلوا او دی وګوریده چې یقینا دوی ګمراه شوي دي. نو قالو وی ویلې لئن لم یرحمنا ربنا که قسم دی که چې رحم ونکړي موږ باندې رب زمونږه ویغفر لنا او بخښنه ونکړي موږ ته لنکونن من الخاسرین نو شو به موږ زیانکارانو نه. ولما رجع موسی الی قومه کله چې واپس شو موسی خپل قوم ته غضبانا آسفا ډکو د غصې نه غصاو او آسفا ډکو د غم. هلته ورته الله ویلي موسی قوم دی گمراه شوی دی سامري ولسخه احساس کړی دی. قال بئس ما خلقتمونی ویلي موسی علیه السلام ډېر ناکاره دی ډېر ناکاره دی هغه کار چې تاسو زما خلیفتوب وکړو پای کې من بعدي رستو زمانه. عجلتم امر ربکم تلوار وکړه تاسو د کار د خپل رب نه. والقى الصلواح او وی غورځولې تختې غضبا لله غصه ولوله تختې وغورځولې. واخذ براس اخیه او ویني سر د خپل ورور یجر الیه ځان تې راښکلو. هارون علیه السلام سره د ګیري نه ونیو او ځان تې راکاږي او ورته وایي حضرت هارون قال ابن امه ای د مور زویا د پلارم دی خو دا مور دې لپاره خلی کیدی چې مور خلکو ته ګرانه د پلار په نسبت باندې ځکه وایي قال ابن امه ای د مور بچیا
ان القوم استضعفوني یقینا قوم ز کمزور کړو ما وکادو یقتلونی قریب وا چې زی وجلې وې دی حد پورې ور سمال اسه چولی چې زی وجلم فلا تشمیت بلادا مخشاله او په ما باندې دشمنان چې راګي مخکې ما راکاږي او زمانه سر روباسي ولا تجعلني مع القوم الظالمين ومگر زو ما د قوم ظالم سره موسی علیہ السلام غصه سره شو قال رب اغفر لي ولأخي اے زما رب ما ته بخنو کې زما رور هارون ته وادخلنا في رحمتك او دنك موږ په خپل مهرباني کې وانت ارحم الراحمين او ته ډېر رحم کوونکې د رحم کوونکو نه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم یقینا کسان چې نیورې سخیدره په خدای باندې زرد چې وبرسېدي تا غضب من ربهما غصه جانب د رب د دوینا او ذلت او ذلیلواله په حیات دنیا پر ژوند دنیا کې وکذالک نجزي المفترین دغه څه بدل ورکو مونږه بدعتانو ته چې دا څوک بدعتونه کوي او نه کارونه په دین کې راوباسي دغه څه مونږ سپکو وای دا بدعتي دی کنه د دې د یو ګونه وای تا ته دا پکرو پاکا چې کوم دې سه ټپک کوي داسې یې به ته ذلیږي او ګي به څه کته کړی ده او والذین عملوا السیئات کسان چې عمل د بدو کوي ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسي رسول دینا وامنوا ایمان راوړي ان ربک من بعدها یقین رب ستا پس د توبې قبل د توبې استلنا لغفور الرحیم بخون کې مهربان دی ولما سکت عن موسی الغضب کله چې کلار شو د موسی علیه السلام غصه اخذ الالواح تختی روچتې کړې امام رازی یو نکته ویلې ده وی القى الالواح الف لام دی ګور التا او دلته الالواح الف لام دی دلته او معرفت چې معاد شي معرفت ثاني عین اولای اړه تختی ماته شوی نه څنګه چې غرزولې وي اکه سره وي دا تختی وی په دې کې تورات کې شوی وفي نسختها او په نسخه د دې تختو کې هدن هدایت او رحمت سو د مهرباني او للذین هم لربهم يرهبون دای کسان د پاره چې د خپل رب نه یریدونکي واختار موسی قومه 70 رجلا ورکو موسی علیہ السلام قوم خپل نه بیا کسان دا د عذر د پاره ځان سه بوتللو چې سپهاو په منګه کې رسخي عبادت کړي دي دا ځان سره روان کړ لیمیقات نه د پاره د ملاقات زمونږه ولما اخذته الرجفه کله چې اونې دوی لرا زلزله پر علاله دوی ویلي ارنا الله جهرة قال ربي لو شئت الله ورته ویلي قال ربي ویلي موسی زما ربا کستا خو شوی اهلكتهما نو هلاک کړي به زما د مرګري من قبل مخکې دین په کلی کې وای آیا او زبر هلاک کړي اوس به يهوديانو ته بني اسرائيل ته بسلم اتهلكنا بما قال السفهاء منا اي هلاکه تمنا پاګي باندې چې کوي په منګه کې به وقوفان ان هي الا فتنه دانه مگر استا ازمایش او امتحان دې تذل به من تشاء گمراه کې دیوانی چې تا چاته اخو خشي وتهدي من تشاء او خونه کې چاته چې استا خو خشي انت ولينا تزمنګ کار سازي فاغفر لنا بخنو کو مونږ ته ورحمنا او رحم کو په مونږ باندې وانت خير الغافرين او ته خبخون کې د بخون کو نا وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنه ولی کا مونږ لپاره په دې ژوند دنیا کې خحالت او په آخرت او په آخرت کې حالت انه هدنا الیک یقینا مونږه رجوع کړی دتا تا قال عذابي الله بو الله ورته ویلي عذابي يصيب بها عذاب زما رسو ما زدي لرا من اشاء اغه چاته چې زما خوښي ورحمتي او مهرباني زما وسعت كل شيء لا پرا خلا هر یو سستا فسعتبها زرد چې وبري کوم دی خپل مهرباني لرا للذين يتقون كسان پارا شيري دي الله نا ويؤتون زکات ور کوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او کسان ته چې دي پایتونه زما باندې یقین کوونکی الذين يتبعون الرسول النبي الامي هغه کسان چې تابعداري کوي د پیغمبر د رسول پیغمبر امي چې هغه لسل مخکنه نه دي کړي جناب رسول الله مراد دی الذين يجدونه هغه نبي امي چې مومي دوی هغه لرالي کړي شوی په نظر علی کتاب باندې په تورات او په انجیل کې یامرهم بالمعروف هغه نه خبردای چې حکم بکای خلقو ته په نیکو باندې وینهاهم عن المنکر او بندي بخلقو له منکراتنا ويحل لهم الطيبات او حلالي بعد دې لپاره هغه پاک رزقونه
ويحرم عليهم الخبائث او بندي با په دې باندې هغه پلیت شینا ما ویلو خبائث بلوز ما ترجمه کړی و د دې وجنه د علماو لیکلي دا قنفذ نه دی قنفذ پیژنئ دا جوار چې خلکو له وایي دغه نه د کمرونه روزي او جوار وایي شپون ورته وایي شپونه دې ته په عربۍ کې دغه ده نو دا په خبایثو کې شامل دی یعنی دا حلال نه دی زمونږ شیخ به فرمایل ویل چې دا خلک وایي چې شکون حلال هم دی شکون حلال دی خو رنګ د مردار دی وایي دا غلطه وایي وایي داسې په کار دي که شکون حلال هم وی خو رنګ د مردار دی که شکون حلال وی نوم رنګ د مردار دی دا په خبایثو کې راوستی دی دا به خلکو قلبو له راوسته ټول اواز ګره د بلا شی که ويزعوا عنهم إسرهما او ويزعوا او جديد دينا چې کوم دی هغه درونبار د دی والاغلال التي او توقنا هغه كانت عليهم چې دی باندې وو دا بل دی د دې يهودونو بر اگران حکمونه لرکې او که اسلام تراشي فالذين امنوا به کسان چې ایمان وروړي په دی وعذروه عزت کوي پیغمبر او نصروه او امداد کوي د وتبعوا نور الذي او تابع کیږي نور هغه چې قرآن دی انزل معه چې نازل شوی دی پیغمبر سره اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي قل یا ایها الناس اے خلقو انی رسول الله الیکم یقینا رسول الله ام تاسو سره لګل شوم جميعا الذي تمام ترى لګل شوم الذي له ملك غزات را لګلم الذي له ملك السماوات والارض چې هغه پر حکومت د اسمانونو زمکو لا اله الا هو نشتر معبود سوا ردنا هو یحیی و یمیت دا الله ژوندي کول کوي دا الله مړ کول کوي په امنو بالله پس ایمان راوړی په الله او رسول او رسول د الله باندې النبی الامی چې پیغمبر دی او انپړ معنا دارا چې دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بداسي په کتاب نه پویدا ارسواګی ته په یادو بس الذين يؤمنوا بالله اغا نبی امی چې ایمان راوړي په الله او په کلمات او په کلماتو د الله وتبعوه تابع شي د پیغمبر لعلکم تهتدون دیر پاره چې سملار عمومي ومن قوم موسی امه يهدون بالحق او یو قوم د قوم د موسی عليه السلام نو یو جماعت يهدون بالحق چې خونه به کول خلق ته حق وبه يعدلون او په دی باندې عدل او انصاف کوونکی وقطعناهم 12 اسباطا امما ټوټه کړه منګاري بني اسرائیل را 12 اسباطن 12 قبيلي امما ډلې اسباط په بني اسرائیل کې لکه قبایل چې په بني اسرائیل کې په قریشو کې واوحینا الى موسی وحی وکړه موږ موسی عليه السلام ته اذ استسقى قومه کله چې طلب د وبو کو دنه قوم ددا د میدان تیح کې تګي شو وبنشتا نو موسی عليه السلام نو مطالبه وکړه نو موږ موسی عليه السلام ته وحی وکړه چې ان اضرب بعصاك الحجر وها په خپل امسا باندې کمر لرا فانبجست منه 16 عینا فشرق روت لدینا دولس چینی فانفجرت روتلی او فانبجست پتیزی روتلی او دا خبره موږ دې لپاره کوو چې داګه دواړه لفظونه په خپل ځای ټیک دي اول نه بچ شورو شو نو رو بوي نو بیا ورورو تیزی دی رو به تیزی دلی او دا اوچ کمرو او دولس لارې پکې وي قد علم كل ناس بجند هر قبیلی مشربهم زیر اسکلو خپلو وظللنا عليهم الغمام او سورې کومنګه په باندې وریاض لکه میدان تیح کې به نور لاندې به دوی ګرځه کېدل او ونه نه و غنه نه و بوچړي ونی بیا سي نو الله په وریاض سورې کا وانزلنا عليهم المن والسلوى د خوراک تنظیم نو نور نازل کومنګه په دی باندې راوړ او منګه په دی باندې یعنی ترنجبین لرا وسلوى ملزان لرا ترنجبین خو غوند شهره پوسکای په پرې وړو باندې رالوي اوس پرې غرونو کې خوک شهره خوګو پیګي دسه پوسکای شانی څنګه چې هغه واورا پوسکای رالويږي دسه پوسکای پرې ونه پردي او سلوى ملزان ته ویل کی کلوا من الطيبات خرید پاک رزقونو هغه نه چې موږ له درکو او ما ظلمونا دوی زیاتیونه که په موږ باندې ولکن قانون په یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې زیاتې کوونکی واذا قيل لهم اسكنوا کلا چې ویلې شو دوی ته اسكنوا هذه القريه اوسېږي په دې کلی کې اوسېږي وکلوا منها خرید کلینا حيث شئتم کوم ځای چې تاسو وخشي وقولوا وای حتوه اے الله زمون ګناه مونږ ته معاف حتوه ما نصره
خط عنا خطايانا خدای زمونږ ګناه نه لري وادخلوا الباب سجدا دن شي دروازې د خاریه ته سجده کوونکی نغفر لكم خطیاتکم معاف بکم منګه تاسو ګناهونه دا مخکې تیر شوي وسنزيد المحسنين زردا چې زیات وکم غانې کانو تني کړی دي فبدل الذين ظلموا فبدل کې واګستا کسانو چې ظالمان دي منهم د دینا قولا یوینا غیر الذي چې هغه علاوه وداغه وینا نچې دوی ته ویل شوی وا دوی ته ویل حطه ندی ویل حنطه في شعيره فارسلنا عليهم رجزا من السماء راولګه موږ په باندې ګندا عذاب د جانب را اسمان نه بما كانوا يظلمون سودای باندې چې دوی زیاتې ظلم کو واسألهم عن القرية التي تپوس کار دی یهودنا د کلی آگے بارکے کارت حاضرت البحر چوا په غاړه سمندر باندې انتاکیه نو نکلو او دا د میانو شایقانو او په دې باندې الله ازمایش راوستو چې د هفته په ورځ باندې میان نه نیسي ځکه دې د غاله د عبادت لپاره خاصه کړی و ازیاتونا اذا یعدونا په سبتو کله چې زیاته کو دی قوم په عزت ته هفته کې استاتیهم حیتانهم کله بشراتل دوی ته میان دوی حیتان میان کله بشراتل دوی ته میان دوی یوم سبتهم په ورځ د خیالي د دوی باندې شرعن پډاګه دا چې کله ور خالي ورځ دا میان برغو په سر ګرځیدل و یوم لا یثبتون غورزا چې دی با هفته نه مناوله لا تأتيهم كذلك نبرات دوی ته پډاګه راسي به میان نو كذلك نبلوهم د قسم غاز ما دوی لرا بما كانوا يفسقون وسو داږي چې دی فسق او نافرمانی کوله دی جزائری لیکلي دی پرې زبانی پرې چې دا حلال او د حرام دا پته نه خدا چې دا حلال تا ترازینو قوتن ځکه چې دا میان به د خالي ورځ نه وانو یو بچرته پیدا کېده او چې د خالي ورځ او حرامو نو ډلې براتله نو وی اوس دا مسله ده چې د حلال او د حرامو دا فرق دی چې کوم شی تا ته قوتن راځي پوه شه چې دا حلال دی او کوم شی چې تا ته قودې راځي زمونږ افسران چې رشوتونه دي که نه دوی له قودې راځي او دی یو ګوټ یې هغې ته ولي او بیا چې مازدیګر موټر او ګاډی را روانوي نو راډکوي پوهېږئ پرې خبرو که نه پوهېږئ پرې باندې دا د دې نښه ده دا د دې نه استنباط کړی دی وإذ قالت أمة منهم کله چې ویلې یوې ډلې د دې کلیوالونه خلک درې ډلې شو یوې ډلې ویلې هغې میان نیوله او خوړلې چل ورته شیطان وښودو او بلې ډلې وعظ شروع کو مه کوئ او بلی واح شروع کو چې مه کوئ خو چې څو ورځې خدای دې په تندر ولګوي نه مني نو چې کله د الله عذاب راغی نو فاعلین خدای هلاک کړو شادوګانې ته ساز کړو او واعظین چې وو هغې الله تعالی هغې له نجات ورکړو نو عبدالله صاحب جړل عبدالله زیر عباس شاګرد ناست دی مجاهد وایي چې په دې نه پوهېږم عبدالله صاحب وایي چې فاعلین خو الله هلاک کړو واعظین الله بچ کړو خو هغه ساکتین څه شو نو ما ورته ویل چې جی هغه هم خدای پاک بچ کړي وسکت عن الساکتین نو ما له په دای کې کمیس واغېسته کمیس یې راله واغېسته په زیري کې چې تا ما ته یو زبردست خبره وکړه چې دا کوم کسانو یو وخت پورې تبلیغ او بیان کړی دی او بیا بس کړي نه غم ورسره الله معاف کړي نو وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ولې تاسو وعظ کوئ یو قوم ته چې الله د هغې هلاکوونکی دی او معذبهم یا عذاب ورکوونکی دی عذابا شدیدا عذاب سخته قالوا دی واعظین ورته ویل معذرة الی ربکم موږ عذر پیش کوو ستاسو پروردګار ته ولعلهم یتقون کېدی شي دا خلک کلار شي خبره ومني ولما نسوا ما ذکروا به کله چې ایر که دوی هغه چې پن ورکړی شو دي ته په هغې باندې انجینا الذین ینهون عن السوء خلاص که موږ هغه کسان چې بندو به خلک د بدونه واخذ الذین ظلموا بعذاب بئیس او ونیو موږ ظالمانو کسان لره
په عذاب ناکار سره بما کانوا یفسقون په سبب د هغې باندې چې دوی حکمونه د الله ماتول فلما عتوا عما نهوا کله چې دوی سرکشي وکړه عما نهوا عنه د هغې نه چې هغې نه منع کړی شوي دوی قلنا لهم ویل موږ دې ته کونو قردة خاسین شئ شادوګان ذلیل دا شادوګان چې سا شو او 3 ورځې پس به مردار شوي دي ځکه چې ممسوح چې دی د هغه نسل نه تاسو ته یو ځای کې ما دا ویلي واستعذن ربک هغه وخت چې اعلان وکړه پروردګار ستا لیبعثن علیهم الی یوم القیامة زبا مکرمه پر یهودو باندې تر قیامت پورې من هغه څوک یسومهم سوء العذاب چې کسکی به دوی په ناکار عذاب باندې ان ربک لسریع العقاب یقینا رب ستا جل عذاب ورکوونکی دی وانه لغفور رحیم او یقینا الله بخښونکی مهربان دی امام صابونی په دې زمانې لیکل کړي دي چې دا یهود چې نن په ځمکه مقدسه کې راجمع کېږي لګیا دي برطانیه او روسو او امریکې په شریکه راجمع کوي او هلته یو ناسور دی د عربو د قومونو دپاره او د مسلمانانو قومونو دپاره نو دا د دې دپاره راجمع کوي چې الله د دوی په باره کې ویلي دي چې دوی باندې به زه په هره زمانه کې خلک مقرروم چې عذاب به ورله ورکوي دقسې نو بیا هغه شمارلي دي دا هغه بخت نصر نه شروع شوې ده او بیا هټلر ته یې راوستی دی هټلر هم چې کوم دی پکې راتاو کړی دی او هټلر دوی دپاره بټۍ سازي کړې وي او دا یهودیان بیا ورچول تیل به یې ترې ایستل د دي پوهېږئ په دې باندې داسې دا یې کړی بیا روس او امریکې او برطانیې درې واړو شیطاني وکړه هغوی ویلې چې وجنئ مه او دا موږ له راولېږئ نو دا یې دلته فلسطین ته راولېږل او دلته راجمع کړه وایي د هغه ورځې انتظار دی چې مسلمانان به په یو ورځ باندې دوی به د دنیا په کوم ګوټ کې مسلمانان په یهودي پسې ګرځېدل خدای ورته یو ځای ته راغونډوي چې په یو ورځ باندې انشاءالله العزیز د دې صفحې حسنې چې کوم دی میټاو کړي او ختم به یې کړي انشاءالله ځکه وایي وقطعناهم فی الارض امما جناب رسول الله هم پکې مسلط کړی په دې باندې نه اوس ختمي کیسې وقطعنا او موږ 15 منټ دي نو زه 10 منټه یم بیا بس کوم کنه وقطعناهم فی الارض امما دا بخلاصو دا وقطعناهم فی الارض امما ټوټې ټوټې کړه موږ دي له په ځمکه کې ټوټې ټوټې کول منهم الصالحین ځینې دي نه نیکانو ومنهم دون ذلك ځینې دي را بل شانو وبلوناهم بالحسنات موږ ازمایو دوی لره په نیکو باندې والسیئات په بدو باندې ښه حالات هم پرې راوستي او بد هم پرې راوستي لعلهم یرجعون کیدای شي دوی د خپلو ناکارونو واپس فخلف من بعدهم پس وروسته راغله په دې پسې خلق ناکاره جانشینان ورثوا الکتابه چې په وراثت سره یې ویوړه کتاب یاخذون عرض هذا الادنی علي دا سامان د دې ژوند د دنیا دا معمولی ويقولون سيغفر لنا او وايي زرد چې موږ ته به بخښنه وشي وقوتي رسولان وخلق من بعدهم خلفون رستورال پری پسې ناکار جانشینان خلق چې راشي په سکون سره ناکار جانشین ته وایي خلق چې راشي نو دا صحیح جانشین ته وایي ورهم ورثوا الکتاب په وراثت سره یوړو کتابو یاخذون علي دوی عرض هذا الادنی سامان د دې ژوند د دنیا رشوتونه علي ويقولون واي سيغفر لنا درجه مړه موږ د خدای لپاره دا دونه منډې تړې وهو نو که موږ پکې دا پردي مالونه وګال نو څه چلو شو وإن يأتيهم عرض مثله کراشي دي تا سامان په مثل دغه مخ کې یاخذه دوباره اخریږي لرا الم یاخذ علیهم ایا نو واګستې شوی په دی باندې میثاق الکتاب کلک وعده د کتاب چې الله یقول علی الله چې نه بوای دی په الله الا الحق مگر درسته خبره ودرسو ما پی او دی لستل کول پر هغه کتاب الله کې سره راګری چې لسته وایي او بیا په نه پیدل او بیا په عمل نکاو والدار الاخرة خير للذين يتقون
کور رستنې ډېر غوره ده کسانو لپاره یتقون چې یریږي د الله نه افلا تاکلون دومره د عقل نه کار نه اخلئ والذین یمسکون بالکتاب کسان چې کلکې منګولې لګوي په کتاب د الله واقاموا الصلاة او درې لمانځه لره انا لا نضيع اجر المحسنین مصلحین یقینا موږ نه ضایع کوو مزدوري د نیکانو واذ نتقنا الجبل هغه وخت چې پورته کړو موږ غر لره فوقهم پورته په دوی باندې دوی ته چې کله تورات وښوده او د تورات د احکام یې ولیدل دوی داسې وړچېدل ویل دا به څوک ومني لکه اوس چې منافقان وایي چې موجوده زمانه کې اسلام چېرته چلیږي د دې منلو ته څوک تیار دی